الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض روح وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات اللهم صل علی محمد. مخام مجلس د پاره هغه ورځې ما عرض کړی اوس چونکې مو دوه مجلسونه مخام رسید نمبر حساب سره لزما عنوان گناه شناسی خوا څه انسان دی باندې ځان پوي کی گناه وپېژندي گناه نه ځان وساتي. عرض مند ته کړی اوس اطاعت نه مخکې مرحله ترک گناه ده. اطاعت مرحله ورسته ده. اول په کار د انسان کوشش وکړي گناه پرېږدي. ترک گناه مقدم ده اطاعت باندې. لا اله الا الله کیا اول منفی ده بیا مثبت ده. اول ته انکار کوي بت پرستی نه شرک نه گناهانو بیا خدای ته سار کېږدي. میډیکل روسا مو د عرض وکړلو چې اول میډیکل کې چې ته ډاکټر باندې علاج کوي کنه اول پرهیز د تخی بیا علاج دیر کوي او ډاکټر ته واضح و خبره کوي چې که پرهیز نه وکي علاج اثر نه کوي. روحاني اعتبار ساند سي ده کومو تاسو اعمال کو عبادت کو بندګۍ کو اطاعت کو عالی اثر لري کچېری مو ته ګناه ته پرخلای شو ترک گناه مهمه ده. علی دغه علاج در باندې اثر کوي. پیغمبر نه پختنه کیدا یا رسول الله ته خموت ای چې یو سبحان الله کی دور اثر دی چې بهش کی ونی بغاد ته جوړیږي مخ بډیر بغونه وی پیغمبر ته ای چې وی به کچیر سوي منوي سیدی چی شي خپل ګناهانو سه سیدی هغه بهجت نه مکسر پختنه کیدا او کوم یو عمل دی چې موږ وکړو بهترین دی مو لپاره ښه عمل دی او بهجت به وتل چې عمل سي ډیر ما سره کوي دغه ګرځي چې نه وکړو په کار دی چې پرېږدو پرېخلونی شونه چی شدي مغه ګناهانی دي. ترک گناه مهم ده. اسلام کې کثرت عمل نه درغله معیار اسلام کې مهم ده. مقدار مهم نه ده. کوالټي مهمه ده. کوانټیټي مهمه نه ده چې ته سوره عملونه زیات وکړي. دا ډیره مهمه نکته ده. انسان کوشش وکړي جوانانو تاسو د پاره و نقطه انداز خپل ژوندۍ کې خپل لمنه ګناهانو نه بچ کوي او خاص کر دا دور دا زمانہ ډیره خطرناک زمانہ ده. مخکې زمانه کې ګناهونه سریدې بوسي ګرځېدې بوسي لټولې پیدا کولې بل زحمات وسمل وي دا اوس ګناه قدم په قدم ده. اوس ګناه ته دهلیز تر غلي ده. اوس ګناه ته لاس تر غلي ده. دی دور کې ګناه نه ځان ستل یقینا کمال انداده هنر انداده. دغ دور کې یو جوان ځان گناه نه ستای شي پوي څه زمانه امام سرباز انداده ای زمانه امام سپئی انداده مولا ته ناراضی ده. نه بنیادی نکته ده چې انسان گناه نه ځان ستای شي او شیطان هم مهارت ده چې ته کوم فیلډ کې شیطان هم هغه فیلډ کې ماهر ده. کته ډاکټر شیطان د ډاکټر ده کته مولای شیطان د مولا ده کته ببوی دکاندار شیطان هم فیلډ سره ماهر ده. کته زمینداری مغه هر یو فیلډ کې شیطان مغ لیول ته ځان رسېږي کوم لیول کې ته یې زه دا ونه چې مونږ شي غلاوای مخبل فیلډ کې د غلای دوکا د کوي ډېرې طریقې سره د دوکا کوي او عرض مکړې او ساره انسان کې و کمزوري نقطه وي هر یو انسان یو شي کې کمزوري وي ته صرف دا مې چې ځل منځو کې تکړه يم روزي کې تکړه يم کې شل منځ روزي کې تکړه خمس نویر کوي اندای ته ګناه ده اندغه ځکه ځان تکړه کا کله چې ته المز روزه خمس کاوي ای بلې ګناه جنسي ګناه کې مبتلا وي ساره پروانه کوي الله یعذ بالله ځنه کسان دی معاشره کې کام وي زنا طرف ته لوړ وي بلې ګناه طرف ته لوړ وي ورکی هغه ته کې شي ګناه نه بریخي
انسان سوچ وکړي ځان باندې چې ما لاسه د کومې یوه ګناه کړي، زه کومې یو کمزوري راکې شیطان رانیولی یم. حرام خوری دی، ګناه دی. دنه کسان معاشره کې تاسو لیدلي مال مردم مال حرام باندې ایله نه کوي، اسره نه کوي. هغې ورځې ما ته یو دکاندار اسی یو مثال در کوم، فار ایگزامپل کنه یو دکاندار ما ته یو کپی راوړي، وړوکی دکان یو، فریاد یې کول ما ته یوازې دا کپی د کسې 93 لاک قرضه دی، خو مغو کسانو دی چې هلته لمنځو کې ډېر کیني، متمو کې ډېر کیني. نه لنډې مړه شو ډېر نه کې لاندې، شهیدان شو ډېر نه کې لاندې، پردی روپۍ پردی حق ویلې تو ته بخکي. شهید څه مړ شي وینو کترې ځمکې ته ورسېږي، خدای ټولې ګناهان ورته معاف کوي سوا د حق و ناس، پردی پیسې پردی رقم ما ورته ته څنګه معاف کوي. زه پېژندم ډېر داسې کسان چې لمنځو کې ودرېږي، تنظیمي کسان دي، قسم دی پردی کتې ورسره دي، خلکو پیسې ورسره دي، نه لنډوي نه لنډوي. مې ورځې تعجب وکړل چې د یو دوه دکاندارانو مو بونه چې ته قرضې کې شی راوخیستو، دویمې درمې ورځې فورا اوسې هغو پیسې به مو ته لنډولې. دکاندار په حیران و چې هغو صاحب 2000 مهارت شو، خیر دی خیر مو ته چی خیر دی ورکړي، چې نه مو ته خو خلک په میاشتو کالو نه راوړي. نو ما ویل هغه بیل دي، مو ډریږو د شي نه، څنګه نه دیر کو د پیسې. مقصد مې دا دی هر یو انسان کې یوه کمزوری راګ ورکړی دی، وکسه چی شی دی مغه کمزوری راګ شیطان مغه ذکر نیولی. دنه کسان به لیدلی وي تاسو هر چی کې ښه دي، خو غیبات کې 1 نمبر، درویغو کې 1 نمبر، پروپیګنډې کې 1 نمبر، شیطانۍ کې 1 نمبر، دوه څه ونه جنګوي، پردی خبرې ونه ګرځوي، دا مې نه کېږي، ټایم یې نه تېرېږي، روزانه لګیا وي دغسې خبرې دغسې خبرې دغسې خبرې. ایمو معاشره کې یوه غوټه بیماریان دا دی، ته ما سې سترګې ما تاسو سترګې، ته ما لټوې زه تا لټوم، ته ما سپړې زه تا سپړم. او بندے خدا ځان سے پام کوئ، ځان سے پام کوئ، ځان عیبونه رو بسا هغه برطرف کا ځانه. جو زنوں کے حساد بیماره خوټیږي زنه کسان، یار سے دوست سے رشتہ دار سے خپلو خپلوانو سے ښه نشي لیدای، هغه ته ترقي کامیابي میلویږي، سیجي دا هغه خونې کې غم وي، درد وي، تکلیف وي، خوشحال وي. دا مومن خو صفات دا نه دی، مومن هغه دی چې خلکو خوشحالی نه، یار دوست رشتہ دارو خوشحالی نه دا خوشحالیږي، هغوی غم نه دا خفه کېږي. که دا صفات در کې دی پوه شه مومن یې. ځنه کسان کې نکاح دي، کینو نه ډاک دي، خوټیږي، عمر برې کینه نه سړیږي. تاسو به لیدلي مو د پښتانه کینې دوره سختې دي چې یو کس کابر ته لوړ شي، کابر کې نه پرېږدو، اډوکې یو وارې په جهنم ستوو. دا ګناهونه دي، انسان ځان کې وکسي چې ما کې کوم کمزوری راګ دی چې شیطان رانیولی یم. ما درته عرض وکړلو کسه ګناه ډیفینیشن په کار دی، ما تاسو معلوم کړي ګناه صحیح تعریف دا دی. او ګناه دغته نشي ویلی چې بل ته نقصان رسوله، ګناه دغته نشي ویلی چې ته یې چې معاشرې ته د نقصان رسوم، خدای ته نقصان رسوم، اهل بیتو ته نه، اهل بیتو ښه پکېده له ګناه باندې، خدای ښه پکېده له ګناه باندې، معاشرې ته نقصان رسوله، دا خبرې ورسته دي، هغوی ته څه نقصان نه رسیږي، اصل نقصان تا ته رسیږي. قرآن دی، قرآن آیات خدای دی، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیها. چوکا ښه کار کوي فایده دی ته دی، چوک بد کار کوي نقصان دی ته دی. ای گناه اصل ڈیفینیشن دا دے، گناه ضرر دے، گناه نقصان دے، خو چاہتا تاتا کوم کسی کئی. ای گناه مثال دا سی دے لکه انسان چڑا چکور وخی لاس پری کئی زان نا نقصانی مغتا دے. مولای کائنات ویلی دعای کمیل کی اندہ تعریف نہ دے کڑے تو اس مغیر زی مثال دیر کو مثلا یو کاس دے کمرے کی خبر نہ دے او بوگ گلاس یخی دے ایک دم پہ خلی وڑا والترانو آتی تو تیسو بندے خدا خوب نوی کنا تیزاب ہوا دے چی کل اب سار نه وای لوړ بشي ډاکټر ته فریاد وکي ډاکټر صاحب زه تباش ولم ما لکه وبدي ما تیزاب چی کلی دی علاج مو وکا غم مو وکا ډاکټر ته بنده فریاد کوي مولای کائنات انداشه فریاد گناهگار کس خدای ته پیش کړي یو کس ځان گناهانو کې ډوب کړي وي دوی کومل کې مولا ته جمله اندا کړي دي ظلمت نفسي مو ځان تباہ کړي دي ظلمت نفسي معنا دا دي ځان متباہ کړي دي ځان م برباد کړي دي گناهانو کې ډوب شوم ځان سم ظلم کړي دي ای گناه ډیفینیشن دا دي ځان سره ظلم ځان تبکا والا ځان بربدا والا ځان خرپا والا مخکې د دینه څه سوچ ته پکای چې یاره بل چاته نقصان دی نه اصل نقصان یې تا ته دی وغیر زمتارزو کو چې دین ډیفینیشن انده دی دین دغته نشي ویلی چې ایمان ستله خدای باندې هغه په مطابق څه عملو کوله څه شیونه پرېښلله نه دین د دغته ویلی شي او انسان ذاتی مفادات و بنیاد باندې یو پلانینګ
یو ضابط حیات یو پروګرام یو منصوبه څه خدای دې کړی وي څه کارونه وکړه څه ما کوه کولې کې فایده تو تا کوم کارونه څه پرېښلم کې وي هغه کیا فایده تو ته دی فایده تو ته دی دا څه خدای خفه کېږي ګناه نه دا څه زمانې مولا خفه کېږي ګناه نه هغه ځکه خفه کېږي چې هغه تو نه خفه کېږي سوچ دې خبرې ته هغه تو نه خفه کېږي چې تو ته نقصان نه ورسېږي ته ضرر نه وکړې ته ځان سره ظلم نه وکړې هغه تو نه خفه کېږي ځکه د موږ چې خدای خفه کېږي ګناه نه مولا خفه کېږي ځکه خفه کېږي تو نه خفه کېږي هغه کوشش وکړئ جوانانو ګناه نه ځان وساته ټول نه بهترین عمل برترین عمل انداده چې ته ګناه نه کوي ټوله ورځې ګناه نه ځان ساتای شي بهترین مؤمن اندته بهترین مؤمن یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې ایمو څه خبر شیا صلوات کې ډېر کمزوري دي بخل ما کوي قربان وشم ډېره کنجوسي ما کوي صلوات مینې سسته وي د اهل بیت مینې اظهار کوي کلا کا صلوات واسطه اهل بیت باندې صلی علی محمد و آل کسا گناه سکومه ده اهل بیت و ولایاتنا ده اهل بیت و لیارنا مینینا غړېدل ده گناه زره سیتا و اهل بیت و مانزا حجاب جوړیږي پرده جوړیږي گناه ست کوي ایوا خلید جوړیږي تو منزه خدای منزه اهل بیت وریا کېږي ورنه پیغمبر اکرم یو حدیث کی لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن یو کس الیاذ بالله شراب چیکی شراب و حالت کې دا مؤمن نه پتی کیږي یو کس زنا کوي الیاذ بالله زنا حالت کې دا مؤمن نه پتی کیږي ویل گناه سکل انسان کوي دا گناه انسان د مولای کائنات علی پرچم نه لاندې جنډې نه لاندې نه کوي ویلې هلته ګناه شته نه دی دا ګناه چې انسان کوي شیطان پرچم نه لاندې ودرېږي بیا ګناه کوي نو شیطان پرچم نه لاندې چې کله ودرېدي خو ته مؤمن نه شوې پاتې که نه دې ټایم کې تا نه ایمان وتلی دی ځکه هېڅ ګناه ټایم کې ګناه حالت کې ګناه وخت کې انسان نه ایمان وځي هغه ټایم کې انسان بیا مؤمن نه پاتې کېږي ایمان بیا ختم کېږي وی مو معاشره کې وا بدبختی ده د مشیا معاشره کې ډېرو کسانو څه ګناه کېږي هغوی ته ذهن کې وا نقطه اندا وي چې اهل بیت مه بچوي اهل بیتو مینه موشه ساتي علي مینه مساتي جنت و جهنم هغوی سره لاس کې دی ټیک دی اهل بیت ډېر زورور دي د جنت سرداران دي خو داسې نه دی چې ته ګناه کوه ایله ما په کوه اسرا ما په کوه شغه به د بلکل ساتي هغه د تا دپاره دي چې ته ګناه کوه او موږ د ته ولاړ یو نه دا شی نه دی دا شی که چا درته ویلي غلطه دی تفسیر موضوعی آیات الله سبحانی بزرگوار لیکلی دی غور کې یوه واقعه لیکلی دی چې ایران کې یو شاعر و فارسی زبان حاجب نمیدو هغه پر مولا شان کې یو شعر ولیکلو هغه کې گناه دپاره یوه بهانه یې ولټوله هغه یې چې حاجب اگر معامله حشر با علیست من ضامنم تو هرچه بخواهی گناه کن هغه یې چې حاجب زده سیم څه حشر محشر قیامت جنت و جهنم ممیلا علی سلاس کې ده تکه گناه سوره کوي شي وې کا پار کې نه کوي علی شتا ده ستی ده شعر لیکلو شعر خطاب سره لیکلو مولا شپې مولا خوب کې ولیدلو امام خوب کې ولیدلو مولا دوتی حاجب شعر د لیکل ده خو غلط د لیکل ده د شعر د سیمالیکا ټیک دی اول مصرا د ټیک لیکلی دی حاجب اگر معامله حشر با علیست دا جمله د ټیک لیکلی ده دویمه جمله ما طرف نه دسی ولیکا حاجب اگر معامله حشر با علیست شرم کن از رخ علی و کمتر گناه کن ادوتیس دا شی ولیکا ای حاجب کچره محشر معامله علی سلاس کې ده بیا مغ مولانا علی نه لګه حیا وک گناه ما کوا علی نه حیا وک خپل امام نه لګه حیا وکا تاسو خدا کو چا منون کی هغه ساره ګناهونه نه وکړلې هغه معصوم بو هغه ته اسمت میلاو هغه کسان ګناهونه نه کوي چې هغه پېشوایان ګناهګار پاتې شول ای تاسو پېشوایان بے ګناه او معصوم تاسو څنګه ګناهونه کوي شو تاسو پر امام نه حیا وکوي تاسو امام ځان ته مد نظر وساتوي سمود چا منون کیو ځکه مولا امام رضا او حدیث کې لا تدعو العمل الصالح والاجتهاد في العباده اتکالا على حب آل محمد هوشیاو
د اهل بیت مینې واجې نه اعمال ما پرېږدوئ، بې اعماله ما جوړېږئ، کوشش ما پرېږدوئ، کوشش کوئ، اعمال کوئ، اعمال ته ملیا وتړئ، دې واجې نه ما پرېږدوئ څو شموس اهل بیت مینه رسره دی. دا غلطه دی، مولا دی اتم امام دی. او څټه حدیث کې داسې ولا تدعو حب آل محمد، اهل بیت مینا ما پرېږدوئ، دې واجې نه څه اتکالا علی العباده، څه چونکې زه د عبادت کول منځونه رسره دي که نه وشه، هر سوره عبادت ول منځونه هر څه د سره وي، څه اهل بیت مینه د سره نه وي ته زیرو یې. اهل بیت مینه در سره وي عمل نه کوي بیا ټیک نه دی. مولا د داسې فانه لا یقبل احدهما دون الاخر، داسې ایدوی حقیقت دا دی چې دوی کې یو یا قبلیږي نه بل نه بغیر. اهل بیت مینا په کوه د سره وي عمله کوي، عمله د سره وي اهل بیت مینا لوس کې ونیسا که لږ ډېر کمای وي اهل بیت بیا لوس ډېر کوي. دا مهمه نکته ده. شفاعت مطلب اندا دی چې ته خپل کوشش وکړه، محنت وکړه، لږ ډېر کمای روشي بیا اهل بیتو ته پرېږده. مو معصوم نه یو، لږ ډېر کوتاهي کېږي انسان، لږ ډېره کوتاهي بیا معصوم ضرور درته جبران کوي. او که څه عرض درته دا وکړم جوانانو یاد وساتئ ګناه اثار لري، داسې ونه یې ما غیر عرض کړی و دین نقدی معامله دی، نسیان نه دی. کوم دین څه تا ته دنیا کې فایده دیر نه کی، کوم دین چې تا په دنیا خمارې رونه شي هغه آخرت په دار دا نه خوري. صرف دا خبرې نه دي چې برزاق دی، قیامت دی، قبر دی، آخرت دی، چا لیدلی چوک رغلی، دا خبرې نشته. دین مسئله دا دی چې دنیا کې دین ته که اجر دی اندالته مندي که نقصان دی اندالته ته میلویږي. اول به دالته یو حساب کتاب د سره کیږي، بیا به آخرت والا خبرې بیلوي. لذا گناه سے انسان کی دا نوٹ کوئی جوانانو، گناهانی سے انسان کی اثار لری، نتیجی لری، زنا بدبخته، زنا ورکی وریزی، مغو گناهانو برکات وی چې انسان مټ پنی ولی. سوچ مده خبری تا زنا کسان سوچونه کوي کنه پریوتلا مشکلات، تکلیفونه، بیماری، زنا زحمتونه ویلی دی ایدی واجه انده انسان تر ګرځي. ډیر شونه انسان ته خپل راګرځي، انسان خپل گریوان کې لږ ځان یې سوچا وکي کوي د چې نکو نه څه ځنه ګناهانی وي مغوی نه تا مختاوي مغه باعث جوړ شوی وي. حقیقت ته ورته مولای کائنات پوښتنه مولا دی چې اعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفنا، مولا دی خدای نه پناه غواړم هغه ګناهانو واجب نه څنګه مرګ نږدې کوي، مرګ زر ول انسان ته. یو کس مولا ته پاتې مولا ته دی مولا جان های داسې ګناهان یاشته دي چې مرګ ورسته وي نږدې کی، مرګ لاس کوله بعد وی لاس کوله مخکې راته راولي. مولا دوی نعم ویلک قطیعة الرحم، وای وی تو باندې ویل ته نه خبر هغوی نه وا ګناه چی شه د قطع رحم ده، تعلقات پرې کوله، اډموت مروتو، رشتہ دارو سره، خپلوانو سره، یار دوست سره کینې ساتل، بغض ساتل، نه ورتلل. تاسو بلیدلی مو معاشره کې دا شی ډیر ده. سکا خورې ده، سکا خور پښتنې نه کوي، سکا ترورې ده پښتنې نه کوي، ماموې ده پښتنې نه کوي. مثال دې کم تر زمانی دي تعلق نه ساتي، ورور ده تعلق نه وساتي، فخر صحیح چې ما سره تعلق پرې کړی دي. انتظار دغه خبره تا کا چې لاس کوله بده مخ کې مارګ راځي. دا حقیقت ده. تاسو ډېر کسان لیدلی وي ورسته اوسې پښتنې کوي ځنه کسان مارګ سره مخ کې شي واجه انداوي. روایتو کې رغلی دي امر بالمعروف ترک ولا پرخللا اشرار و مسلط شولې د لپاره سبب جوړیږي. ځنه معاشره کې څه اشرار کسان، شریر کسان مسلط کیږي، یوه واجه دوی چې امر بالمعروف نه کوي، خو کرو ته خلق بلګینا بعدو کرونه خلق منی کینا چې کله دا نه کوي معاشره کې بدني بد کسان ضرور مسلط کیږي. نکته د درس کم کسا راز و رمز چی شي کېده، گناه پر خلل راز و رمز چی شي کېده. یو حدیث د درس کوم اندی کې تاسو زحمت ختموم. مولانا ورځ پښتنه وشو چې مولا جان گناه پر خلل د پاره یو طریقه را توخیا، څنګه طریقې سره گناه پرېږدو. مولا کې دو طرف ته اشاره وکړه چې دا کې د محکمه کا سئل الحسین ابن علی فقیل کیف اصبحت یا ابن رسول الله. مولانا پښتنه وشو مولا سید او شهادان مولا توریزه څنګه تیرې، مولا ته زندگی څنګه تیریږي چې ګناه نه تاسو وریایوي څه سبب ده. مولا ته اصبحت ولی ربی فوقی، مولا ته چې ما واقعده ده زوریزه شپه د سي تیروم ما ایام د سي تیریږي چې ځان باندې خدای همیشه حاضر و ناظر بولم. دا کېدا مډیره مضبوطه ده. کله چې سفرات کوم کنه سوچ کوم چې د فراډ ویلې وکم خدای شته ده.
کله حرام خورم کنه سوچ کوم څه ویلې وکم خدای شته دی، کله چې یوه بده خبره کوم کنه، کله غیبت کوم، کله تهمت لګوم، کله یوه ګناه کوم، سوچ فورا راځي چې خدای شته دی، حاضر دی. دا ډېره بنیادي خبره ده. کوم کسانو ځان باندې خدای حاضر کړی وي هغه نه بې ګناه نه کیږي. قرآن کې وایي دی کنه الم یعلم بان الله یرا، آیا تاسو ته پته نشته چې خدای مدکسي، خدای در باندې حاضر و ناظر دی، موجود دی. ای خدای سترګې تاسو پسې در پسې دي. ایران یو کس دلو عالمو تبلیغ دپاره مجتهد ته ویره هغه ته ایسه هغه څه نصیحت غواړي ورنه هغه څه نصیحت ورته وکړه، هغه ته نصیحت کی ولا سندای کی وا آیات سرولې کا انداز سر نصیحت کی اوسه بس اندای تو نصیحت ده او تی کوم آیا او تی هغه تی اندایا علم یعلم بان الله یرا، او تاسو ته پته نشته چې خدای مدکسی، او ته خبر نه چې خدای در باندې حاضر و ناظر ده. اچا دا کی دا مضبوطه وی هغه نه به ګناه نه کیږي، څنګه خدای ځان باندې حاضر و ناظر بولی. دا ډیره بنیادی نکته ده. والنار امامی، مولا دی چې قسم څه ور مختر ته یخه ده، جهنم مخته یخه ده، ویل انسان گناه وکي. تاسو وګورئ جهنم باندې ایمان ډیر مهم ده، عذاب الهی باندې ایمان. قرآن کې 10 یو آیه راغلي دي، القاریه ما القاریه وما ادراک ما القاریه، الحاقه ما الحاقه وما ادراک ما الحاقه. بار بار قرآن کې د جهنم آخرت ذکر شوی ده. ایوازی کی کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قیامت ورځ به ډیره سخته وي، لوگ خلق به داسې پریشان پرکنده وي لکه تاسو کسو سروانو کې ملخي شړت وي بل طرف ته داشه. یا اذا زلزلت الارض زلزالها، کله چې قیامت ورځ وي زلزله راشي به ډیره خطرې والا ورځ وي. هغه په کار د انسان دغه باندې ایمان مضبوط کی، قبر باندې قیامت باندې. مولا دوتی والموت یطلبنی، دریمه نکته مولا دا وته خلک مرګ ما پسې څټه روان دی، چوته څه قبر مخته خېوي مرګ وته مخته خېږي نه به ګناه نه کیږي. پیغمبر اکرم به کله د جهنم نما ووري د چهره به تک زیړه شوله، بیبي به کله د جهنم ذکر ووریدلو بیبي باندې به بهوشه حالات راتللو. اخیری جمله دا تا کوم مرګ ډیر مهم دی، قبر ډیر مهم دی. مو تاسو پښتو کې ټکی کو کنه څه قبر پزړه کا، قبر شپه پزړه کا. ونن سبا که تاسو وکړئ اچانک مرګونه ډیر زیات دي، نن ته زندای سوبیل نشته، بیګار سره ملو شو هغه څنګه مړ شو، نن مړ شو کنه ټیکو ته وشو، اچانک مرګونه ډیر زیات دي. نن سبا انسان په کوره سوچ وکړي دنیا باندې. دا روایت کې راغلي دي من یموت بالذنوب اکثر مما یموت بالاجال. مولا دی یو ډیر عجیب روایت دی. مولا دی اکثر کسان داسې دي او خپل ټایم سات کوم ټایم خدای ورته مقرر کړي وي هغه کې نه مړ کېږي، کوم ټایم خدای ورته مقرر. اکثر کسان داسې دي ټایم نه هټ کر ګناهونو وجې نه مړ کېږي، ګناهونو وجې نه. امام د داسې څه معاشرې کې د مرګونه څه تاسو کس وي که نه ډېر مرګونه ګناهونو وجې نه دي، تو دا څه خپل ټایم وجې نه وي. ټایم یې ماسې نه و پره ګناهونو سبب جوړ شو، دنیا نظر لاړو، دنیا نظر لاړو. کوشش وکوئ عزاداران سید و شهدا، روژې میاشتندی د پاره د جوانانو. ما تاسو روژې میاشتې کې تمرین کوای شو، مشق کوای شو. 30 دن څه ته ګناه نه ځان ستای شي که نه، 30 دن ته ټول کولا ځان ستای شي، ته تمرین وکړه، مشق وکړه، ته ځان سې پام کوه، انشاءالله ته ځان ستای شي. تاسو وکړئ انسان څه کله ګناه باندې مخته شي که نه بیا هغه هر یوه ګناه نه کېږي، بیا هر یو ظلم نه کېږي. کربلا کې څه پیغمبر خلخانې قاتل باندې دغو ظالمانو ملې وتړلې، دې یوه بنیادي وجه همدا وه. ګناهان یې دومره ډېرې وکړلې چې بیا د رسول الله خلخانې قاتله ته ډېر اسان و، هېڅ پروا یې نه وکړله. ظلم باندې پاسه ظلم یې وکړل عزادارو، هر یو ظلم دوی نه وشول روا و. اهل بیت ډیر زورور دي، ډیر زورور دي قربان مشام. خو ما و تاسو که چیرې صحیح لمنې ونیسو، چا یې صحیح لمنه نیولې دی هغوی ته نجات میلاو شوی دی.